ونو دا د علي صاحب خور وانو گویا کې د پیغمبر علی السلام د خور کور د تر د لور کور دا خو د حضرت صاحب کور نو او دلته علما ذکر کوي چې دا بیتی چې نسبت شوی دی دا نسبت مجازي دی او دا نسبت په اعتبار د سکون سره دی رهائش سره دی لکه مونږ وی دا زمون کمره زمون کمرې چته دي زمون کمرې خو نشته دی دا زمونږه مدرسه طالب چې کوم مزه کې پاتې کیږي زمونږه مدرسه نو دای مدرسه خو ني معنی دا په اعتبار دا مسکن سره په اعتبار د رهائش سره پیغمبر علی السلام د مهانی په کور کې وو او بیا فرجان سقف بیتی زما د کور چت سورېش سوال دا چې جبرئیل امین په دروازې ول نه راته خامخې د کوټې چت سورې ک برنه را کوشو چت سورې ک او بیا چت برابر شو په اصل مقصد پیغمبر علی السلام ته د عجایبات درس خو ده لکه دا چت سورې کېدل یو اعجوبه ده نو دارنګ استاسی نشخ کېدل دام یو اعجوبه ده او بیا چې دا شخص سره د غلاظت نه سره د غټوالی نه هغه بیا را جوخ نو استاد ازره پست شک نه بیا به دقه سره جوخ نو اصل کې دی کې اشاره وا او ذکر جبرئیل راغله او د پیغمبر علی السلام د زړه اپریشن دی پاره وان بی مکه فنزل جبرئیل علیہ السلام ففرج صدری نو اوشلو لزما سینا فرج معنا کوشاده کول اوشلو لزما سینا ثم غسلوا بماء زمزم بیا وینځلا په بو د زمزم اوس ګوره علما کرام په دې کې باس دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شق صدر چې دا کله شو یو روایت دادی چې د پیغمبر علی السلام شق صدر په بچپن کې شو د بلوغ مخ کې کله چې پیغمبر علی السلام د حلیمه سعدیه په کور کې زیر پرورش شو او دیم قول دادی چې د بلوغ نه بعد شوی دی او دریم هغه دی چې عند اعطاء نبوت شوی دی یو بچپن شو اور یو د بلوغ نه بعد شو اور یو وخت د اعطاء نبوت او دریم قول داد سلورم چې په وخت د معراج چې برته پیغمبر علی السلام هغه وخت شق صدر شوی دی محدثین فرمایي چې دا درې خبرې خود دی بچپن نبوت وخت کې او د معراج د سفر ټیم کې دی وقت کی شخص شوی دی د سلورم قول متعلق علما اقوال لیکي خوې چې خاص دلایل په دی نشته دی او فتح الباری په لغوی تنقید وغیرہ کړی دی وای اول وقت کې چې شق صدر شو نو هغه لپاد ازالی د خوې د ماشومانو لکه د ماشومانو خوې عموما چې کوم دی کنه لوب وته شق صدر شو وینځل شو چې د ماشومانو هغه عادتونه هغه ظاهر شي چې هغه شوق دغه دنیا دی وغیرہ وغیرہ دی چې کله ځوان شو نو بیا شق صدر شو ځکه چې سنینا هغه سلری کړی شو چې کم د ځوان انسان په دې مزاج کې کم خواهشاتو طرف ته رجحان وي هغه ختم شو او کله چې وحی ورکول کېدانو شق صدر اپریشن شو چې برداشت کړي شي بوج د نبوت او کله چې معراج ته بیا شق شو چې لکه دا برني سفر چدي پای کې چې کوم دی غیله زبردست قوت پکار دی قوت قلبی پکار دی از ارسله برني شالوته خوش وګڼه دا واجه دلته زموږ د مالک یو سره د پایلټ دی انو هغه خبره کوي چې دا د پایلټانو چې کوم ټریننګ کې دا ډېر بدی په دې له پټرم کې دنه چې دا ډرم بیا په سړکونو باندې دا کې ګړه چې کیږي نه
چې دین هغه یری مری ختمي بیا په دې وړو وړو جازونو کې وغیرہ وغیرہ وداوی چې تزرو کسانو کې یو کس جوړیږي ایو جدا چې سره تنه تنهای په نیم اسمان کې ټوله شپه ګرځي او جازم صدمره درون جازنی خدا رفیقی بارته او بیا بل ملک تزي او ته بم ورزي بیا را منډي وي سړی یوازې وي ودا دې زړه غواړي هر سړی کار نه وي بهر حال والله علم خو خزم بازي پایلټ شته وي جنگي جازونو خبره ته نور کې ورشته شته کنه نو بهر حال چونکه دا خبره ډیره مشکله وا نو داغي قوت برداشت لپاره الله پاک شق صدر ولاو کړ ثم غسلوا بماء زمزم بیا وینځل دا زړه مبارک د حضرت سے په بو د زمزم دین دا معلومه شو علماء لیکي چې دا زمزم وبو چې د جنت توبونه زیات افضل دي الله اکبر ولله الحمد او دلیل دا دی چې افضلیت نه نو کې جبرئیل امین چې کم دین دا پلیټ او کاسا یا خانک د سرو د جنت نه راوړي شنو ځان سره یو لوټه ډکه د جنت باندې شو راوړلې او دینه معلومه شو چې دا زمزم وبو دا جنت توبونه زیات افضل دي والله اعلم بالصواب او اکثر محدثین دقه سی وي ثم جاء بقسط یا بقسط من ذهب بهراوړ یو پلیټ یا یو کا سوخانک د سرو زرو او دې کې باز چې د سرو زرو دي نو سره زر خو مستعملول ناروا دي استعمال ممنوع دي نو بیا څنګه استعمال کړ نمونږ چې چا چې استعمال کړو هغه غیر مکلف او استاد اعتراض ضرورت دی او دا زما جواب دی استعمالون کې غیر مکلف دی نو بس تا په کې سکار دی سبب ته جبرئیل امین موږ نه کی پیزا وخت او شو کنه دا دې خپل کار استاد خپل کار دی او دیم قول چې کم دې تاسو حاشی لیکل دی هغه دا دی چې چونکی حرمت استعمال د آنیت الذهب والفضه او دارنګ د نور محرمات او حرمت هغه نزل فی المدینه المنوره او دا د مدینه نه مخکې خبره ده ځکه احکامات ټول مدینه کې راغلي دي او دا خو د نبوت خبره ده پنځم کال د نبوت او هجرت نه مخکې خبره ده نو لہذا سشکال نشته ده ممتلین حکمت و ایماننا دا ستست چې ډکړې شو په اسباب د حکمت اسباب د علم او اسباب د ایمان سره ایمان نه ډکو او حکمت نه ډکو یعنی په اسباب د حکمت اسباب د علم او اسباب د ایمان ډکو او دې کې سوال دا دی چې ګوره دا ایمان او حکمت چې کم دی دا خو غیر مجسمه سوزونه دي انو هغه کی امتلا څنګه رااله پاری سره امتلا څنګه راځي مولانا زکریا سے په دې باندې ډیر خسته کلام کړی دی هغه وایي چې څو زمانه کې موږ بم دا بخاری لولولا خو موږ ته په دې خو په نه وي لکه حقیقت ته موږ نه رسیدو خو موږ به چې بس ایمان سره ډک کنو بس الله کار چې ډکې نو ډکول شي وی اوس موږ مشاهده وکړه چې په هندستان کې شاید دلته وي وای اوس یو قسم علاج دی د بجلی علاج دی نو کله چې کمزورې سړی نو 100 بوتلې د بجلی وخېجو یو بوتل بجلی دو بوتلې بجلی نه دو بوتلې د بجلی او دا بجلی چې د خو برق دی پړق دی او دا پړق دا ډکیږي په بوتلو کې نو کې انسان د لاس آله دا برقی سيزونه دا مجسم کول شي او د دې امتلا په بوتلو کې کول شي نو الله مې ربان چې د حکمت او د علم خبري هغه نشي جمع کوله نو بس دې کې اوس اشکال نشته دی اوس وې زمونږه تحقیقات کنه دغه تاییدات موږ له ملاو شو مخکې موږ به دغه سي ایمان بالغیب کو اوس معلومه شو نو ممتلین حکمتن ډکړې شو په سبب دا په یو داسي سره
چې سبب د اصول د علم او سبب د اصول د ایمانو فافرغ فی صدری دا کاسه ډکا دا وړ لازمه په سینه کې ثم اطبقوا بیا سینه جوخت کړه اپریشن مکمل شو بے پیسو ثم اخذ بيدي بیا زد لاسو نیولم فارج بی السماء اخرجولم ببرا فلما جئت الى السماء الدنيا هر کچ دنیوی اسمان تو رسیدو وقال جبريل عليه السلام جبريل علیہ السلام فرمایل لخازن السماء دربانچی د اسمان تا افتح دروازه کولاو کا قال منازا وسوق دے دروازے ٹکون کے سوق دے کازا جبریل دے کنا حل ما کا حد دربانچی وی چې تاسو بل سوچته قال نام او ما محمد صلی الله علیه وسلم ما سر محمد علیہ السلام دے فقال دی دربانچی وی ارسل الیه دې غنه ترجمه دي یوم انذا ارسل الیه آیا دیتا پیغمبري ورکړی شوی دا آیا دیتا نبوت ورکړی شوی دی آیا دې پیغمبر ګرځول شوی دی چې تا دې بر راويسته دی دا یو معنی شو په دې معنی باندې جرح ده ځکه چې د پیغمبر علی السلام نبوت خو دومره مشهور وو چې دنیا کې انسانانو ته او پر ملائکو ته معلوم شو بیا دې څنګه چې اورسل الیه نو اوس معنی کو اورسل الیه آیا لګل شو ملک لپا دراويستو دي مرمه کی آیا لګل شو فرشتہ لپا دیتا نبوت نو خوندو نک اوس موږ اورسل الیه آیا لګل شو فرشتہ لپا دراويستو دي مانت د دې راويستو د پار مامور کړی شوی تا ته ویلو چې دی راواله قال نام او فلما فتح چې دروازه کلاو کړی شو علاوه السماء الدنيا موږ خطو برا اسمان دنیا باندې ګورم فیضا رجل قائد یو سره د ناس علی یمینی اسودتن چې خي طرف ته اسودتن سيزونه دي تور رنگي اشخاص دي اسودتن سمن اشخاص تور دي لکه ارواح کنه اشخاص دي تور والا یساری اسودا او دای کس طرف ته اسودتون ستور تور سيزونه دي یعنی اشخاص دي اذا نظر قبل يميني چې دې کله ګوري خي طرف ته وای کا خاندي و اذا نظر قبل شمالي او چې ګوري ګستا نو بکا جاړي اول جاړي ځکه د پلار دغه کار وی ولی چې د اولاد چې کله د اولاد خواله ویني نو خوشاليږي د اولاد ترقی ویني نو خوشاليږي نو دیو چې خي طرف ته قتل نه علی ایمان جنتیانو نو خوشاله ده او چې پلار د خپل اولاد کمزورتیا نالایق توبه او بی دینی او غلط کارونه ویني نو خفقيږي نو ګس طرف ته جهنميانو تو جای ته بو قتل نو خفقې دوا چې بچي به مسوځي پور کې اوس په دې باندې ښکال دی چې قران وی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في نو دوی څنګه بیا د اسویدا بر څنګه لاړل جنت ته څنګه ورسېدل پوښوي یو جواب دادې چې دا د دوی دخول په جنت کې اکرامن لنبینا صلی الله علیه وسلم جو خو دي شي درېمه خبره داوا الکه دا خبره د عالمي مثال دی لا يقاس علی عالم الدنيا دا د عالمي مثال خبري درېمه خبره دا چې عالمي مثال کې حجابات نیوي عالمي مثال کې حجابات ني نو ټیک دا من علی یمینی په سواد کې دی التخکاری من علی یساری سن کې دی التخکاری دتن ګوریا غلې رخکاری ګوریا غلې رخکاری نو دا اسودا جهنميان په خپل سجین کې دي دلته رخکاری کړه ځکه چې حجاب خودلته دی الته حجاب سکی یا علی مثال دی علی مثال کې غوته ګوري کړه امریکا کې لانجه کېږي ټي ویانو کې دلته رخکاری لکه په اخبار کې لیکلو چې دوه درې کسان یو کومه ته چې شمدید یو مرګري خبر او کړی پورې د توډینا خو یو کلی دی اځ په خوره ماشومان کاته نه
پیاغه په دې ټي وي کې خلکو قتل یو خزه او ناس ورته